أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. سورة الهمزة مكية وهي 9 آيات. سورة الهمزة مکی سورت تے ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے اور 9 آیاتونه دي. دا صورت دا ابی ابن خلف یو کافر دے دا غپا حق کے نازل شوی دے اور دویم قول پکې دا دی چې دا د اخنس ابن شریق یو منافق کافر دا هغه په حق کې نازل شوی دی ځکه چې ده به غیبت کو. اخنس ابن شریق وی ده به ډېر غیبتونه کول. یا د امیه ابن خلف په حق کې نازل شوی دی او یا د ولید ابن مغیرہ په حق کې نازل دی یا د عاص ابن وائل په حق کې نازل شوی دی. نا غټ غټ کافرو دوی د مال سره محبت او چغلی کولا غیبت یې کو دا هغوی په حق کې نازل شوی دی. دې نه مخکې صورت کې والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ قسم کرے کہ انسان پا خسارہ اور تاوان کی وی اور دا تاوانیانو بندیانو ذکر دا بعض پدی صورت کے شوی دے. ناکار عملونو نا بندہ پدی صورت کے منکری شوی دے. پدی صورت کے 3 سخت گناہونا او پاغے باندے سخت عذاب ذکر شوی دی. درې گناہونا چی دی یو پاغے کے ویل لکل همزت لمزت نو همز او لمز او دا دوشو او دریم پاک جمع مال الذي جمع مالا. دا همزه مانا پدې ده کې دا چې غیبت کوونکی دی پس پشت چا پسې خبرې کول. پس پشت پیشی شا چا پسې خبرې کول د چا عیبونه ذکر کول اور لمزا مخامخ چاہتا خبر کول. نو پس پشت عیبنا یا مخامخ چاہتا داغا عیب بیانول دا دا دیر مال دا حرس دا وجه نکیگی. چه بنده مالدار شنو دے مخامخ مستغس پوروی او چه سوکنین ام اغوی پسے خبر سپک کئی.
غیبت کول حرام دی. با سورت حجرات کے د غیبت بیان اللہ پاک کرے دے. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نو دی آیات کے دا غیبت بدی اللہ پاک بیان کرے رہا. یو بندہ موجود نہ دے او دا هغه په باره کې داسې خبره کول که هغه ووري نو به پرې خفه شي، تکلیف به یې وته، دې ته غیبت وایي. اگر چې دا خبره رښتینې وي خو ګناه ده. یو بنده کې یو عیب دی هغه شته نه او ته دغه خبره بیانې، رښتیا وی دروغ نه وی، خو دا ګناه ده. او که دا خبره رښتیا نه وه دروغ و بیا دې ویلا نو دې ته تهمت وی، دې ته بهتان وی. دا د هغې نه هم غټه ګناه ده. اوس یو بنده کې یو عیب دی او هغه موجود نه دی او ته بیانې نو دا غیبت دی. نو که موجودو او بیا دې دا خبره کوله نو بیا هم ګناه ده. چې مخامخ ورته خبره کوي نو دې ته لمز وایي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. په تاسو کې د یو کس دا غوښه ده چې دې دې وخوري غوښه د رور چې هغه رور مړ وي. د مړ رور غوښه خوړل دې خوښ دي؟ نو د مسلمان بې عزتي سپکاوی د هغه د غوښې د خوراک سره آیات کې مشابه شوي دي. که یو بنده مخامخ وي او ته د هغه عیبونه بیانې، داسې لکه مخامخ چې هغه نه ته غوښې را شوکې جمدې دی او ته غوښې را شوکې وخورې ته، او چې هغه نی داسې ده لکه چې مړ دی او ته یې غوښې شوکې وخورې. غیبت کې چې د ته د چا غیبت کې نه هغه ته تکلیف نه رسېږي ځکه هغه موجود نه دی، اوري نه هغه ته تکلیف نه رسېږي. لکه مړ انسان چې ته چې غوښه خورې نو د مرګ په وجه د هغه بدن ته تکلیف رسي نه، د مړ انسان غوښه چې خورې. نو چې موجود نه دی او تی غیبت کې نه خبر نه دی نو هغه ته تکلیف نه رسېږي. نو دا ډېر سپک کار دی چې یو بنده موجود نه دی او ته د هغه خبرې کې بدې وې. غیبت کې د حراموالي وجه دا ده چې تاسو منې کوي نه دغه وخت کې هغه بنده په خپله شته نه ته چې د چا غیبت کوې نو هغه خو شته نه چې تا منې کي او دا نور خلک خو تا نه منې کوي. مدافعت والا نشته دی او چې مخامخ چاته خبره کوې نو شاید چې هغه جواب درکړي، مدافعت وشي. نو په دې غیبت کې سړی زړور وي او دا مخامخ خبره دې کې یو پوټې کمزورې ورځي او غیبت کمزورې بنده هم کولی شي او بیکاره یو سپک بنده د لویو لویو خلکو غیبت کوي. مدافعات والا وینه نو دا سلسله اوږده شي، ډېر وخت سړی لګیایي او خلکو پسې خبرې کوي. نو غیبت ډېر سخته ګناه ده. په عامو مسلمانانو لازم دی چې د غیبت خبره د بل نه هم وانه اوري، په خپله خو دې نه کوي خو د بل نه دې غیبت نه اوري. حضرت میمون رحمت الله علیه یو بزرګ دی، یو ورځ یې خوب ولیده. په خوب کې یو تک تور بنده مړ پروت دی
او یو آواز و تراغی وی دا دغوخ اخرى ندی وی اے دا اللہ بندہ دا زسنگا اخرم دا خو مر انسان دے نبیا و تاواز راغی وی دا فلانی دا تور غلام غیبت تا نو کری تا دا فلانی دا غی تور غلام زنگی غلام دا غیبت دے نو کری نیوی زما پا خدای قسم ما خدا غا پا بارک نخ خبر کرے دا و نمی بدا کرے دا نمی خویلی دی و نمی بدویلی دی بیا و تاوازو شو ولی تا دا غیبت نو اوریدلی یعنی بلچه غیبت کو تا اوریدلی نو تا پا غیر ازا نوی میمون رحمت اللہ علیہ چی دا خوب را بیدار شو نو دے نا پس پخپل زندگی کے نا دا چا غیبت کردی دی و نی اوریدلی دی نو کتا دا چا غیبت نکی و تا چا قصہ شورو کر چا غفلانی دا سے و فلانی دا سے و تے چپ کر زما محکمہ کوا نو غیبت کول اوریدل او ویل دوارا گناہ دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام شب معراج کے پور تلارو وی پیودا سے قوم باندے ورلما چی داوی دا نکونا دا تانبیو دا خپل مخونا او دا بدن غوخی را شکولی وی ما دا جبرائیل علیہ السلام نا تپوسو که دا کم خلق دی وی راتو فرمائل چی دا اغا خلق دی چی دا خپل رور غیبت کو دا رور بیزتی کولا پیغمبر علیہ السلام فرمائی الغیبت اشد من الزنا دا غیبت چی دی دا دا زنا نم سخت گناہ دا غیبت کی دا اللہ حق وحلی کی گی او دا بندہ حق پا کے ہم وحلی کی گی حق اللہ دا غیر مخالفت او حق العبد دا غیر ضائع کول پا کی دی نو چی دا چا غیبت تے کڑی دی اغنى با مافی غوار دا لازمی خبر دا چی دا چا غیبت تے کڑی اغنى با مافی غوار او د خپل ځان به تکذیب کې چې زه دروغجن یم ما دروغ ویلی دي او که دا بنده وفات شوی تا یې غیبت کړی دی نو اوس به ته څنګه معافي غواړې اوس به هغه ته دعا کې اللهم اغفر لی ولمن اغتبته یا الله مام اوبخې ما چې د چا غیبت کړی دی هغه اوبخې اللهم اغفر لی خدای ما اوبخې ولمن اغتبته ما چې د چا غیبت کړی هغه اوبخې اللهم اغفر لنا وله یا الله منګه مبخې او هغه مبخې چې منګ د چا غیبت کړی غیبت به د ماشوم هم نه کې د لیوني به هم نه کې د کافر به هم نه کې او غیبت څنګه چې په خبرو باندې کېږي نو داسې په حرکاتو باندې هم کېږي چې یو بنده دی هغه د یو ګوټ بنده پیښې کوي داسې ګوټ ګوټ روان دی نو دا د بل پیښې چې په ګوډوالي کې وکړه نو دی هم په غیبت کې راغی د غیبت وکړو یا د چا پوزه چیتې ده او ته په پوزه ګوته کېږې زور ورکې نو بس بل ته پوه شو چې دی فلانیات کې چې د هغه پوزه چیتې ده یا یو بنده په قد مندرې دی او ته د لیشتې اشاره وکړې چې فلاني لیشتینک دی نو دا هم غیبت دی نو په هره طریقه چې وي د چا په حق کې داسې کار کول یا داسې خبره چې هغې کې د هغه بې عزتي وي هغه پې خفه کېږي دا به نه وي
دا اللہ پا بندیانو کے بدترین اغ خلق دی کہ چغلی کئی، دا دو دوستانو پا منز کے فساد پیدا کئی، او دا بے گناہ خلقو عیبون لٹائی، بے گناہ خلقو عیبون، دا کے دا عیب دو، دا کے دا عیب دو. نو پدے باندے اللہ عذاب ذکر کرے دی. اور دریم خصلت پدے دے کے کہ عذاب پہ ذکر کی گی اگر دا مال حرص اور دا مال محبت پہ. مال دوم رخ وقت چی داغے بار بار شمیرل کئی چی سودی و سو بشی. نو مال جمع کول بدا ندا، مال سر محبت کول بد ندی. و اغا مال کہ پاغے کے حقوق واجبہ نہ ادا کی گی دغا مال جمع کول بد دی. زکاة نور کے خیر خیرات پکے نکے اور جمع کے دا مال خن دے. کنا تے زکاة ورکے یا دا اللہ پا نم باندے دا ورکل مقرالا نو پا اخلاص باندے اغے کی کار چلے نو بیا دا مال محبت بد نرے. یا دا دے مال پوجے یو بندہ فخر کئی غرور کئی نو بیا خنشلا چی خدیر مال دا سر دے عاجزی در کے دا نو مال جمع کول جائز دی. دا دین و دا دنیا ضرورتون لی پی پورا کی گی دا اللہ دا رضا دا پارک کارون پکی کے بیا جائز دی. مال جمع کوا ناجائز والے پکی نشتا. غیبت کول، مخامخ خبر کول او مال جمع کول دا دری گناہونا چی ذکر شو نو پدے بانے سزا اللہ ذکر کئی چی دے بندر پارا جہنم دے. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَا نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ. حطمہ ما تون کے اسشے دے دا اللہ اور دے بلکرے شوے دے تطلع علی الافئدہ چاگا پزرون ورخیجی ضرورت ازان رسی. پا دنیا کی چیو انسان اور تا وروا چولو شو اس وزے دو طول اندامون اصل ظلم پا کے اس وزے دو نو دا دنیا اور ہم ظلم پورے رسی گی. و دے دے کہ اللہ پاک دا جہنم اور ذکر کر جزلت رسی گی وی وجہ دادا کہ دا دنیا اور چی کل پا انسان اولگی گی فوراً ظلت نرسی گی. اول بہر بدن تو رسی گی بدن مرشو نو پس دا مرگ بیا ظلت رسی گی او دا جہنم اور پا جن باندے بندہ مری نا او ظلت شغلے رسی گی. لیکن جہنم کے مرگ نشترے نو بندہ جمدی وی او ظلت دا اور لمبے رسی گی. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ويل هلاكت خرابی و بربادی دا لكل همزة لمزة الذي دا ہر اغی کس دا پارا چے پس پشت عیبون لٹائی. همزہ پس پشت پیشی چاخل کو پسی خبری کئی غیبتو نہ کئی. لمزت مخامخ عیب بیان ان کی وی لمزہ مخامخ چاہتا داغا عیبون بیان ان کی وی. الذی جمع مالا اغا کس چے مال جمع کئی وعدده بار بار اشمیری لا دے چے دخل کو غیبت کئی او یا مخامخ خبر کئی دا ولی دا دے مالدار شوی دی پیسے وسر شوی دی نو دے پا دے مال باندے غرور و تکبر کئی نو دا بل بندہ و تا سپک کاری چی سپک کاری ناغی پس خبری کئی نو پا دے مال غاوی رکھے گا ماں اور دے جہان کے بعد ہمیشہ اسے گے نا
یحسب ان ماله اخلدا دا خیال دی چې دا پیسې ما سره دي زه به همیشه اوسېږم. نو په دې باندې غرور مه کوه، همیشه اوسېدل نشته دی. کبر په مال مه کوه او ځان له جنجال مه کوه، داسې ښکارېږي دا جهان دی جوړ د پلار دی. کبر غرور مه کوه، فرعوني کار دی. الذي جمع مالا وعدده، هغه کس چې جمع کوي مال لرا، وعدده بار بار شمیری، حرص پکې دی، تکبر پکې دی، نو بار بار شمیرل کوي او پیسې لګوي نه، خرچ کوي نه، د لاسه اونځي. اکثر بخیلان وی داسې چې بار بار پیسې شمیري او حساب کتاب کوي، او په دې شمیرل او په دې حساب کتاب کې خوند او مزه لري. یحسب ان ماله اخلده، خیال او ګمان کوي دی ان ماله اخلده چې د دا مال به همیشه اوساتي د لره په دنیا کې. مال به ځنه چته جدا نشي، چته افت او شوق به پرا پرونځي. دې خیال دی. یحسب خیال کوي دی ان ماله چې د دا مال اخلده همیشه به اوساتي د لره، مال به د سره همیشه وي. کلا هرگز داسې نه ده، مال به ترې نه پاتې شي. دا دولت زینا قبر ته نه ځي، آخرت ته بس لاړ شي. قبر پورې چې بنده ځي نو دې دنیا ته چې راته نو تش لاس راغلی، چې دنیا نه آخرت ته ځي قبر ته نو تش لاړ شي. جیب یې نه چې پکې څه واچوي، لاس کې موټي کې مو سره څه نشته، قبر ته تش تور لاس روان. دې دا خیال کوي چې افت به نه راځي، نو دا خیال غلط دی. مال قبر پورې هم نه ځي، مخکې به څه لاړ شي. کلا هرگز داسې نه ده، لینبذن فی الحطمه، خامخا به دې واچولی شي او به غورځولی شي دي فی الحطمه، په حطمه کې به واچولی شي. حطمه ماتون کې. وما ادراک ما الحطمه، تا ته څه پته لګي څه شي پوه کړه ته چې حطمه څه شی دی؟ نار الله، دا د الله اور دی. نار الله دا د بندیانو اور نه دی، الله بل کړی دی. د دنیا د دې بندیانو دا اورونه وګوره چې دا څومره تیز دي. عامو کورونو کې چې کم اور دی دا لږ دی، د کارخانو کې وګورئ چې هغې کې څومره تیز اور دی. اوسپنه ویلې کوي د اوبو په شان دی، دومره تیز اور چې اوسپنه ویلې کوي د اوبو په شانتي ویلی شي. ستاسو د کور اور هغې خو چې ته طبخې ویلي نه کړه، دیچکې او پتیلی دله ویلي نه کړه، دا ډېر کم مقدار دی. او د اوسپنې د کارخانه کې وګوره نو هغه اوسپنه نه اوبه جوړې کړي دومره. همدا اور دی، اوسپنه نه ایره جوړوي، سوځوي یې. ویلډ والا وګوره دا معمولي اور دی، خو چې په اوسپنه یې کښېني نو هغه اوسپنه نه ایره جوړه کړي. نو دا د دنیا اور دی دومره تیز دی، د الله اور د دې نه هم ډېر زیات تیز دی. وی د جهنم اور دومره ګرم دی که یو بنده د جهنم نه را اوویستی شي او د دنیا په اور کې واچې، نو به دومره آرامدeh ورته ښکاره شي چې خوب به پکې ورشي. د دنیا په اور کې به وله خوب ورشي. نو د دنیا اور ډېر ګرم نه دی، د جهنم اور الله بل کړی دی او ډېر ګرم دی. الله دې ته مؤمنان ټول وساتي. انار الله الموقدة التي، دا د الله هغه اور دی الموقدة التي چې بل کړی شوی دی، تطلع على الافئده، ورخیږي د زړه ته، د زړه ته ورځي. وی دا اور ډېر هوښیار دی چې د کم بنده په زړه کې ایمان وي هغې ته نه ورځي، کم کې چې ایمان نی نه هغې ته ورننوځي. دا اور پیژنګلو هم کوي. کم زړه کې چې ایمان دی هغې ته دننه اور نه ورځي.
کم کې چې ایمان نشته نو هغې ته به دننه ورځي. نو بې ایمانه زړه به سوځئ. او دا اور په جن باندې زړه ته وررسېږي، بلکې دا د زړه نه شروع شي د نور بدن ته بیا سرایت کوي. دا زړه به سوځي خو انسان به مري نه. زړه، روح او بدن ټول سوځي خو مرګ نشته په هغه ځای کې، بلکې کافر به په جهنم کې آرزو کوي چې مرګ راوله، الله مرګ راوله، خدا آرزو به نه پوره کېږي چې دې دې مړ شي. نار الله الموقدة التي دا الله بل کړی شوی اور، التي هغه اور تطلع على الافئده چې هغه به ورځي زړونو ته. انها علیهم مؤصدة بېشکه دا اور علیهم په دې کافرو باندې مؤصدة را بند کړی شوی به وي، د وتو لار به ني، د هر طرف نه به دا دوزخیان په دې اور کې را بند کړی شوي وي. فی عمد ممدده په داسې ستنو کې چې دغه ستنې به اوږدې اوږدې وي، د اور دا شغلې به داسې اوږدې اوږدې ستنې غوندې وي، یا دا دوزخیان به په اوږدو اوږدو ستنو پورې تړلي شوي وي چې خوځي نه، ځکه دا خوځېدل هم یو قسم راحت محسوسېږي، راحت انتظام به نه وي، برای نام راحت محسوسېږي، خو دا برای نام راحت به هم نه وي. او بعضې فرمایي چې د دوزخ دا خولې دا په اوږدو اوږدو ستنو به بند کړي شوي وي. فی عمد په داسې ستنو کې ممددة چې اوږدې اوږدې به وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.